بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية بيع المبيع. خجیدات څلورمه مقاله دا دریم باب شروع دی د بیوع په بیان کې د مبيع د خرڅولو هغه کیفیت راته دلته بیانې. نو کیل سره مبيع خرڅولای شي، وزن سره خرڅولای شي، عدد په اعتبار سره خرڅولای شي، یعنی د درزنو په اعتبار سره همدغه شان په غزونو سره خرڅولای شي، زمکه کپړې څه چمي دغه څلور طریقو سره خرڅيږي. خجی کما یس اچھا داسم وی او اٹکلی هم خرڅول شي، دا ورسوایا اٹکلی هم خرڅول شي. کما یصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمزروعات كيلا ووزنا وعددا وزرعا سيدا يصح جزافا ايضا. صحیح شو. 654 نمبر ماده مری صاحب دا وایي زمکه خرڅولو کې چې غزونه کې او حد زمکه معلوم کې څنګه چې داسې خرڅول جایز دي، همدغه شان په جریب وغیرہ سره معلوم کې هم صحیح ده. بهرحال په دوو طریقو سره زمکه خرڅول شي. زمکه خرڅولو کې د حدود د زمکه معلومول لازمي دي، نو هغه په غزونو په اعتبار سره معلوم کی او کا جریبونه وغیرہ مرلو په اعتبار سره هم صحیح ده. هم ځکه متوي کما يصح بيع العقار المحدود بالزراع والشرع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده. اچھا دا خبره مې پرې خو دله څنګه چې بجریبونو او غزونو باندې مرلو باندې خرڅول جایز دي، دغه شان که حدود معلوم شي، اگر که څو جریبه ده څو مرلې ده څو غزره ده نه معلوم هم صحیح ده. داسې مسله ده. واو 655 في بيع صبرة كل مد كل خجی دا مثلا قدرای کې ویلی و چې یو ډیرې د غنمو یا د وربش وغیرہ او هر یو مد دا په مثال پلس درهم معنی شو یا په یو درهم معنی شو. نو امام سے وی سره په یو کې جایز ده کې خیلم وی او صاحبین ویل پټولو کې او دې معنی عنوان لګیدل هر هغه شی چې هغه د هغه افراد مثلیات نه د سی بوایو مثلیات نوی او عقل معلوم یو اکثری چې کوم دی مجهول وی. امام سی وی سره په عقل کې وسې وی او صاحبین وی ټول کې صحیح او صاحبین په قول معنی تل فتوا کې خیلم وی. نو وی في بيع صبرة كل مد بكذا عند الإمام يصح البيع في مد واحد فقط وعند صاحبين في جميع الصبرة. واختار كثير من الفقهاء قول صاحبين لك څوک چې صاحبین قول غوړه کړي مثل صاحب الهدايه تيسيرا لمعاملات الناس التصرف قبل القبض في المبيع او الثمن. وليس مبيع کې مشتري لا قبضه نه کړي تصرف کوي کولای شي کنه، او بایع په سمانو قبضه نه کړي تصرف کوي کولای شي کنه. اول دا وری ک بایع تصرف کوي په سمانو باندې اگر قبضه نه کړي نو کولای شي. ولاسه معنی می کتاب ور خرڅ کو پیسې لانی دی را کړي او زوست دې کې تصرف کوم، مطلب اشفاق ربانی قرض دغه ته امچال شمولا سے من کتاب خرڅ کړی دی اقر روپۍ ته حاصل کا یعنی حواله ورکم دا جایز ده. بهرحال بایع چې دی قبل القبض سمنو کې تصرف کولای شي. پاتې شو مشتری قبل القبض مبيع کې تصرف کولای شي کنه، نو کوم مبيعي نشي کولای او که زمکه وغیرہ غیر منقول شي او حدود معلوم شوی نو بیا کې کولای شي. نو وی البائع التصرف قبل القبض في المبيع بالثمن. البائع له أن يتصرف بالثمن المبيع قبل القبض. مثلا لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له بايع جائز أن يحيل بثمن دابته. دابي توار لكشا دا جائز چې حواله ورکی چانه چا په دابي وغیرہ پیسې ور پوری دی وته ورشه سړي معنی می دغه شیخ خرڅ کړي دي او پیسې به پاتې دی غنه حاصله کا او به ثمن دابته کې دام صحیح کیږي. ملاسم معنی می دابه خرڅ کړي پیسې پاتې دي اشفاق ربانی قرض او تم ورشه اره دابه پیسې په مناسب کوم پاتې دي پاغه حواله ورکمته والا د عبارت د سم لګیږي يحيل بثمن دابته. رسوي للمشتري أن يبيع المبيع
مشتری له جایز د خرڅ کی مبيع لاخر بل معنی قبل قبضه ان كان عقارا والا فلا او کنين بند سي سره قبض بسي بل بل اختیار خبر نه حدود معلوم شه بس دا قبضه ده او قبضه خبر روانم ده دغه تخلیهم ده چې مشتری په قبضه کولو کې سم بای سمانی پرې نه دي معنی ختم کې بس قبضه بشي وګورئ ته د شیخ الاسلام التفق البوی کې مشړې ده موږ د حناب په نظمانی د بای سرب نه علاوه په نور کې تخلیه کافی ده 658 نمبر لابد ان يسلم اوس به اول به څوک سپاري نو که د سمانو بای په سمانو باندې مبيع اخلي سمانو باندې به مشتری له پکار د چاول سمن وسپاري اغه نه پس په مبيع بای سپاري نام قدرت کوم ویلو شیخ الاسلام ول وجم ذکر کړي را یاد شوړه او اصل کې دا سمن چي بتاین سره نه متعین کیږي نو که چری اول بای ولا شی ورکی بای مبيع وته ورکی نو مبادله نه راځي مماثلت نه راځي هغه وته ورکړو د لاسنی دي ورکړي کلم دې نو مبيع چې دا بتاین سره متعین کیږي سره بوته وخه استاده مبيع ده ام کافی ده او لا ورکړي وته نه او مشتری کو ته صرف پیسې وخی نه دي کافی لہذا مشتری د اول پیسې ورکی نو بای به قبضه راشي او بای خاصم مبيع خود له دغم ګوي چې بس قبضه ده مې قبضه بو کې باقاعده به مبادله راشي او که من قدرت کې دام ویلو که چری سامان په سامان بای نو به دواړه په ځل باندې ور کوي خیالمو لابد يسلم المشتري الثمن اولا ثم يسلم البائع المبيع اليه وسوي تسليم المبيع يحصل بالتخليه تخليه ستویل کیږي تعریف راته وکا وهو ان ياذن البائع للمشتري اجازه ورته وکي مشتری ته مع عدم وجود مانع نه موجود من تسليم المشترى اياه د مشترا د سپارلونه اياه مشتری ته بدی کې سمانی نه موجوده صحیح 659 نمبر یو سلی زمکه خرڅ کړله هغه کې فصل ولا د فضل الرحمن یو سلی میوه بل شي ونی خرڅ کړل هغه کې میوه موجوده ده نو بای ته وایي چې لکه فصل د لري کوم زمکه وته وسپاره بای ته وایي میوه دي تی وشو کوا او بوټي وته وسپاره و اذا بيعت ارض مشغوله بالزرع يو او اشجار عليها ثمار يجبر البائع على رفع الزرع وجز الثمار مجلى مكان التسليم مبيع وكم دې سپارو داغي بیان کړي کم دې کې چې مبيع موجوده ایملی سي په مقزه کې با او په عقد د عقد په وخت کې مشتری ته پته چې پلان کیږي کې مبيع ده او بای مطلقاً وکړه چې کوم ځای کې مبيع ده مشتری به زی مقزه نه به قبضه کوي اگر کا عقد دی بای بل ځای کې شوی دي ها که شرط ولګولو چې لکه پلان کیږي کې ورته مبيع سپاري نه به چې کوم ځای کې مبيع ده هغه ځای نه کوم ځای چې شرط تصریح کړی ده التبا بای مبيع وروړي وای مطلق العقد يقتضي تقاضى کی تسلیم المبيع في المحل الذي يكون المبيع فيه كم دغه چې مبيع موجود وي وان وقع العقد في غير ذلك المحل او البلد اگر کا عقد بل ځکه شوی اوس وی چې کله مشتری ته پته نه چې مبيع کم ځای کې ده او عقد وکي او کدل ته موجوده ده عقد نه پس ته معلومه شي مبيع شرط لري ده نو مشتری ته اختیار دی باقي ساتي او مقزه کی قبضه کوي او یای سبایا پورا ختمي اذا كان المشتري لا يعلم ان المبيع في اي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك انه كان مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء امضاه وقبض المبيع حيث كان موجودا ترجمه ته ضرورت نه کنه خجي 662 اذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا دم ویلیو لازمه تسليمه في المحل المذكور دغه ځکه به کوم ځای یاد کړي ال تسفر لازمي دي مونة التسليم دم قدرت کې ویلیو ملي سم لنډه مسله ده لنډه خلاصه او مفهوم
چې مبيعه مکمل توګه باندې مشتری ته سپارل دا په بایع لازم دي لہذا کوم خرچه به راځي کنه په سپارلو مارلو باندې او مبيعه جوړول باندې بایع به برداشت کوي او مشتری باندې لازم دي چې سامان وسپاري بایع ته نو په سامان جوړول او هغه کې یعنی امکان بایع ته ورکول چې دا سامان دی قبضه کا ای منصوب نه خرچه راځي دا په چا باندې مشتری باندې وي نو وي پیسو د نقدولو د وزن کولو وغیرہ دا ټول خرچه په مشتری باندې ځکه سامان چې جوړه نقدې به هم وزن کې به هم نو موږ ویلو دار سبب چای به مشتری باندې کا همدغه شان تسلیم د مبيعي کې چې څومره خرچه راځي دا به څوک برداشت کوي دا به بایع برداشت کوي لکه هغه لازم دی چې مبيع او توسپاري البته کوم مبيع چې اٹکلن خرڅ شي اٹکل نو به دغه خرچه چې دا هغه په مشتری باندې ده نو که اٹکل نه وزن وغیرہ سره نو به پیسو والا وزن نو وزن کوي به څوک بایع او خرچه هم وزن بایع ور کوي نو وی المصارف المتعلقة بالثمن من نقده ووزنه وغير ذلك تلزم المشتري وحده صرف باغ لازم دي والمصارف متعلقة بتسليم المبيع دا بچا لازم دي تلزم البائع وحده وسوي والاشياء المبيعة جزافا شي اٹکلن مصارفها على المشتري مثلا مثال واورا انګوري خرڅ کړه اٹکل نو اوس دونو نشو کول دغه شان شری دا ونی کټ کول وېما او انګور تیرا شو کول وغیرہ دا ټول په مشتری باندې همدغه شان انبار د غنمو ډېرې هغه چا واخستلو نو دغه زین غنم دا ورويستل وغیرہ څومره شي خرچه مرچه به راځي دا به په چا باندې مشتری باندې ورسېدلې به نو که شری اٹکل مبيع خرڅ شوی لنډه دادا به کوم خرچه به راځي مشتری باندې بوي حجي کوم ځای ولشاء المبيعه جزافا مصارف على المشتري مثلا بيعت ثمره كرم انګور خرشو میوه د انګورو جزافا فقطع تلك الثمره وجزها على المشتري وكذا لو بيع انبار حنطه هغه انبار هغه ډېرې د غنمو خرج شو جزافا فاجره اخراج الحنطه على المشتري انبار پیژنې ها 665 ما يباع محمولا الحيوان وسوي حیوان باندې چې کوم شي باری او خرسيږي لکه نن سبا خروم رو به خلکو زموږ بالاغو کې خرڅول اوس خو به صدقو کې خرسيږي نو دغه کوم خرچي چې په مشتری باندې نن سبا په خرچه نه راځي خو بس هغه ول ورکی دا غینه دا صدقین ول ورکی یا کوم حیوان باندې چول غینه ول ورکی ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب والفحم لك لرغي شو دغه شان کویلشوا فاجرته نقل على المشتري على ور سره ولګوي لګا اجرته نقل على ور سشتا على حسب عرف البلد حيوان غنى يدي حيوان غنى يدي زركه د علا ولیکا مخکې راځي 666 356 اجرة كتابة السندات والحجج وسكوك المبايعات تلزم المشتري اجرة نقل على المشتري انت عبارت کی علاوه بالكتاب لا اجرة النقل على المشتري دغه کې نه ولې بلا اجرة نقل دا محل المذبور پیدا کول پکار دی لکه پته لګي چې عبارت څنګه دی لکه موږ خو یقین دی یقین چې دي کې غلطۍ نه دي چې وصل ته څنګه تاسو لږ متوجي شئ سندات کوم لیکل کیږي د بای په دوران کې دغه شان د گواهان وغیرہ کوم خرچي حجج معنی گواهان وغیرہ دغه شان چک نویس شي سکوک چک نویس وته یو څه وته وي
سټام نویس دا ټول به مشتری باندې لازم وي او بای باندې لازم نه ده چې خامخا گواهان پکې راولي خو که مشتری راوستل نو قاضي به بای جبر کولای شي راشه گواهان راوسی ته اوس خبره وکړه چې په ورخرڅ مې کو چې گواهان به گواہی ورکړي سباله نو وی اجرت كتابه السندات والحجج وسكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم على البائع تقرير البيع بایع باندې لازم ده چې بایع مقرره کی څه مطلب مقرره کی گواهان مخ کی وای چې شی په ور خرڅ کو مضبوطی کی گواهان به سباله به گواہی ورکړي ولشهاد علیه ابو بای لازم ده چې گواه جوړ کې بده باندې په محکمه کې یعنی خبر او کې او گواهان او گواهان برابرۍ مشتری کا د علمگیری کې د غشان دی پسی هلاك المبيع وليس بکچری د بای بلاس کې مبيعوي لا قبضه مشتری ته نه ور کړي او هلاک شي نو تاوانی په بایع باندې دی او کله مشتری بلاس کې هلاک شي نو بس په سامان به پورا ور کوي بایع ته المبيع اذا هلك قبل قبض المشتري يكون من مال البائع وان هلك بعد القبض يكون من مال المشتري برو ګورئ مشتری دې په مبيع قبضه وکړه سامان لا بایع ته نه دی ور کړی او مفلس مړ شو سامان لا نه دی ادا کړی نو بایع ته وې د څه باندې کې چې مبيع روچته کې اورای ته وړي قبضه کړی هغه دا مبيع خرڅه کو د نور غرما سره ته شریک شولې بس نور سراجي ویلې د څنګه تقسیم کو دا څه نشي کولای چې خپل شی روچت کې نه ستول ستام به قرض نورم به قرض دي کم شي خرڅولو شریک به قرضداران تقسیمي خپل حق موافق اذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن ليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء 669 وليس مشتري مفلس مړ شو مبيع لانه د قبضه کړي نو بای دا سی کولې شي دا کوم بیا د غپلاس کې د لکنه نو دا صورت دی چې دا او اول به روپۍ را کوي د ترکینا البم بیا در سپارم او کاغه مفلسی پیسې ور سره نه دا سی کولې شي چې مبيع مثال په 1000 روپۍ پر خرڅ کړي دا نو دا مبيع خرڅ کی نو که 1000 خو خبر ختمه کله کم و نو ترکینا بوله لګي نور اموالي یعنی په دې نورو کې و نور قرضدارانو سملګری شي کا طریقه کې زنو او که شری روپۍ زیاتې وکړلې 1000 روپۍ به خرڅ کړي او 1200 وکړلې چې خرڅ کړه نو دا 8 ضربت خپلوالي 200 با طریقه کې ورواچي راسي به اذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع واداء الثمن كان للبائع يعني نه مبيع قبضه کړي او نه ثمن ادا کړي كان للبائع بائع جائز ده حبس المبيع الى ان يتوفى الثمن چې پوره کې زمن من طریقه المشتري وفي هذه الصوره وسبق قاضي ګوريخه يبيع الحاكم حاكم خرج کې مبيع فيوفي حق البائع اول بدا پوره کې بتمامه و كم ذاك حبس المبيع الى ان يتوفى الثمن خطاب کې يتوفى فاصله يودي لا تو متوفى الى اي يوفى دا ریکارډ وبن شي که زه هغه کې وګورم کتاب کې یو سید اي يوفى الى ان يتوفى الثمن يتوفى کې یا ولګو به وفات کېدل وفاتم پورا غستل ته ویل کی صحیح ده غلط نه ده مخکره دي وفي هذه الصوره يبيع الحاكم حاكم بخرس کی مبيع فيوفي حق البائع بتمامه زيش وان باع فانقص من الثمن ثمن كم شو اصلي اخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وان باع بازيد اخذ البائع الثمن الاصلي وما زاد فيعطي للغرماء من المحل المزبور ورسد لي به هغه تولات بيږي ها سر استاد نکو کتاب دی نو ته څنګه وخت ده کنه 670 نمبر ماذا اذا قبض البائع ثمن وما مفلسا
بای چې کوم دی مبيع لانه د ورسپارل او سماني قبضه کړی دي او افلاس په حالت کې وفات شو نه د مبيع به د بای پلاس کې امانت ویخه دا څه بني چې مشتری د نور غرما سره ملګری شي بلکې مبيع به د مشتری وي او د بای پلاس کې به امانت او سوچته به کې د تاریخ نه إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري كان المبيع أمانة في يد البائع ويأخذ المشتري المبيع ولا يزاحم صائر الغرماء ومزاحم بنو جوړيږي ټول غرماء ومزاحم بد سره ټول غرماء نه جوړيږي او د سم سې کې ولا يزاحمه صائر الغرماء المقبوض على صوم الشراء وصوم النظر راځي یو شی قبضه شوی علی صوم الشراء مشهور اصطلاح ده زین کې کینه وای ښا صوم الشراء او صوم نظر د شراء نیت د شراء ریټ او د نظر ریټ پښتو کې به ته ترجمه یې ښا دا به موږ بار بار راځي یو یلکه دا مقبوض علی صوم الشراء دی مقبوض علی صوم النظر دی مقبوض علی صوم الشراء دا دی چې د مناسب دکان دی زو ورشم از مشتری ما دا تیر واخلم مبيع تیر واخلم او وی سم بس د دې دوه صورت دي یو دار چې تسمیه د سمنو مکو هغه په څو معنی ده وایي دا په 100 روپۍ ده بس روان شو په دې صورت کې کچري هلاک شول کمی روپۍ عادي کړي عقبه وته ورکوم مشتری بلاس کې هلاک شول دا چې بشي لکه چې بای وشول کم سمن عقبه ورکو دیم صورت تسمیه د سمنو نه شي بس د مبيع ده روچته دي کی رو ویسی بس به هلاک شي نو کوم هلاک شول او سمانت ده دا خبره لکه به ریپیټ کومه خبرانه می ویله صوم الشراء دار چې د مولوی صاحب دکان له زمورلم مثال کپڑا د تیروامه خستل روچته میکړل نو دوه صورت دی یو دا چې د سمنو بیان پکې وشي نو که سمنو بیان وشو او به می د مبيع اوچته کړه ولاړم نو سمن نه لازميږي ښا دې کې غلط شوی و نه کدا مبيع ما سره هلاک شولا کدا ذوات القيم نو قیمت به لازم شو کدا ذوات الامثال نو نو مشتری معنی بعد کم کس چولې د معنی مثال لازم شي مطلب دا بیان نه ده شوی ښا بیان خو لکېږي چې اجابه قبول شي اجابه قبول نه شي صرف د سمنو معلوم بیان د معلومات د پاره خلک کوي دویم صورت سم نظر ده سم نظر مطلب الکه دا کپړن نوړمال ته کور کې چاته خیمه غلطی کنه کې زنانو د پاره کپړې کوړته وړي چپړې مپړې کوړته وړي سم نظر ده پدې کې کړه پیسو بیان شوی او کني شوی دا وته وی دا وړما اخلمینه لا ګوره مې وړمه وای ټیک ده نو اوس د مشتری د غوړون کې پلاس کې امانت د بهر حال پیسو بیان شوی او ک نه شوی لہذا قیمت به وته ورک دغه دا هیڅ هم نه ورکی که هلاک شول اګه تعدی و نو به ذوات القيم کی قیمت او ذوات الامثال کی مثل ویږي کنه ته دا مسله ولي کی دا دواړه او بل زینه ولې حواله پیدا کړي دین علاوه او ته وګوره سوال بده سي جوړ کی یو سړی د کور کې د زنانو قتل د پاره کپڑا وغیرہ ویوړلا او دیم سره بیا جوړ کی یو سړی کپڑے دکان والا نه کپڑا اوچا تکړه او د پیسو او د سی ویوړلا بس یعنی سم شرایط جوړه کړه ګوره وتا المقبوض على صوم الشراء هو ان ياخذ المشتري من البائع مالا على ان يشتريه مع تسميه الثمن ما ياخذ المشتري من البائع مالا على ان يشتري دا شرط بقول ولا گئی چې اخلم بهم مع تسميه الثمن ثمن التسميه وشي خو ایجاب او قبول باقاعده ونشي يعني سوا ده غونته کې وکي فهلك او ضاع في يده فعليه قيمته إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا وأما إذا لم يبين الثمن فهو أمانة لا يزمن إن هلك بلا تعد رسبي المقبوض على صوم النذر وهو أن يقبض كان وهو أن يقبض مالا لينظر إليه خبل وينما أو يريئه لآخر بلته وخي سواء بين ثمنه أو لا فيكون ذلك أمانة لا يزمن إن ضاع أو هلك بلا تعد خيار الشرط تصور سيد ذلك خيار الشرط خطول بيجني مخي ترشبه
یا شی علما او بده شرط چې ماته بدري روزي اختیار وي کله بای ته یو کله مشتری ته بلکې کله کله دواړه ته دغه احکامات بیانې امام سے بنز باندې درې ورځې پورې دا خیار شرط او صاحبانو بنز باندې ولا حد نشته دي کوم باندې دواړه راضي شو دا صاحبانو قول ته مفتابه ویلې دي بهتري ویلې دي عام طور زموږ ترجیحات او کتابونو کې امام سے قول مفتابه دي يجوز ان يشترط الخيار بمسخ البيع او اجازته خيار شرط مطلب دا دی چې چاته اختیار وي نغت کم کس شرط ولګي نغه ته به دې خبري اختیار وي چې بایا جایز کې او یای فسخ کې نو وی کنه بفسخ البيع واجازته الى 3 ايام عند ابي حنيفه ولا قدر ما شرط المتعاقدان څه شرط يم چولګو عند صاحبين وي ولما كان قوله ما اوفق للحال والمصلحه وقال عليه الاختيار دا قول چې د صاحبان والا دي من اختیار واقع شو مطلب دا غوړه شو راځي وسی احکامات واوري احکامات کې حکم دا دي چې چاته اختیار ویږي بس په دغه ورځو کې که جایز کوي جایز کولای شي نافذولای شي او که فسخ کوي فسخ کولای شي كل ما شرط له الخيار يصير مخيرا بفسخ البيع في مدة الخيار او اجازته فسخ مدة البيع کې کوي او اجازه ور کوي به وي دې نه باندې خبره ختمه شو کدي زبان دي مخ کی خبره بدله شروع کوي تاسو لږ متوجي شئ کچري بيع فسخ کوي دغه دوه طریقې دي صفا وي الکه دا کوم بيع مشتری ته اختیاري مثال وي چې ځکه زینا علامه بس فسخ میکړه کبای ته اختیاري غوي جی نه خرڅومه او دویم چې کوم دی فعلا او دلالتن ده نو کبای ته اختیار وي مبيع دغه بلاس کی نو دا مبيع روالي بل چا باندې خرڅي یا په خپل تصرف مصرف شروع کی نو دا دې خبرې دلیل دی چې په خرڅولو نه دی راضي او که مشتری په قبضه کړي او غته خياري شرط وي هغه پکې تصرف شروع کی چا باندې خرڅي یا پکې کار مار شروع کی کم کار د پاره هغه کار تی اخلي مثال غاړه چلولې شروع کی نو دام دلیل دې خبره شي راضي دی پیغه پویږي به یعنی خيار فسخ کو به شی جائز کو وای فسخ ها سدي اما بيدك بيع ده فسخ البيع قد يكون عيب لكل غلط فسخ البيع قد يكون بالقول كقوله فسخت وتركت يجي كان وقد يكون بالفعل مثلا لو كان البايع مخيرا زرك ويتكرش يار مملك له فسخ البيع قد يكون بالقول كقوله فسخت وتركت وقد يكون بالفعل مثلا وورا لو كان البايع مخيرا وتصرف بالبين بالمبيع ده تصرف مبيع کیو کی تصرف الملك ده ملك ولا تصرف کی لك كأن يعرض المبيع للبيع ده كأن ده لك پیش کی مبيع بيع او يرهنه یا چا ترهن کې ورکی مبيع او یو جره یا چا ته اجرت کې ورکی مبيع نو معلومیږي چې بيع نه د خوخه کبه خوخه دا تصرفات بینه کولای دا خود ملک تصرفات دي د ملک خزان نه ختمي کان فسخا فعليا للبيع او اجازه فعلی واوره کنه اجازه فعلی مثال نه واوره دا خود فسخ فعلی مثال اجازه فعلی مثال كما اذا كان المشتري مخيرا وتصرف بالمبيع ولا ترى غلق المبيع ده تصرف الملك كأن يعرض المبيع للبيع او يرهنه او يجره مشتري بل چاته ورکی اجاره کی وكان اجازه فعليه من المجلى 675 نمبر مریض کله چې مدد اختیار ختم شي کبایت اختیار وی د فسخ بس اختیار ختم شو بس مبايع نافذه شولا او که فسخ اختیار مشتری ته مده ختم شولا بایع شولا نافذه شولا لنډه دا چې اختیار هر چاته خيار شرط او مده تیر شي بس بایع نافذه شي اذا مدد مده الخيار ولم يفسخ او لم يجز من له الخيار لازم البيع وخيار الشرط لا دا من خبر ختم شو وای خيار شرط کی میراث چلیږي دا هم قدرت کې ویلي وخيار الشرط لا يورث فاذا كان الخيار للبائع ومات في مدته میراث پکې نه چلیږي
په دغه موده کې دن بای مړ شو اختیار وته بس بای نافذ شو مشتری مړ شو بای نافذ شو ملک المشتری المبيع واذا كان المشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار ورثان مالکان شو بای نافذ شو اذا شرط الخيار للبائع اذا شرط الخيار للبائع والمشتري مان کله کله سکی دوړو ته اختیار وي دوړو ته اختیار وي لکه درې ورځې پورې اختیار دی تا تم مشتری ته وایي که اخلي او که نه اخلي بای وایي ما ته هم اختیار وي که خرڅوم او که نه خرڅوم لہذا که رد مت چا فسخه مسخه ونه کړه ورځې تېره شولې بس بیا به نافظ شي او که په دې ورځو کې دنه یو ویل چې بس ما خوښه ده بس بیا زه پرې راضي یم نو د بل اختیار نه ختمېږي هماغه شان برقرار دي بلې بیا هم ختمولی شي نو وایي اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فأيهما فسخ في إثناء المدة إن فسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة مشكل خونه دي كنا اذا شرط الخيار للبائع فلا دا خبرم قدري خبره ده چې بای ته اختیار وي مبيع د بای د ملک نه نوزي او که مشتری ته اختیار وي د بای د ملک نوزي امام سی وي هم د قشان باندې پاتې او صاحبان وای چې نه جی مشتری ملک تم ورزي ابم دلایل ولم ویلو نو در بشایبان قول غره کړی دی بهر القدري کې مدا تفریق کړی و کچري مشتری ته اختیار او د مبيع د مشتری په لاس کې و او به هلاک شولا اوس بس سمن ور کوي بایتا وای چې بای پورا شولا اذا شرط الخيار للبائع فلا يخرج المبيع من ملكه دې صورت کې د بای مشتری په لاس کې هلاک شي دې صورت کې سامان بنور کې قیمت به ور کوي لم قدري کې ځکه شه د بای دې او په لاس چا کې هلاک شو مشتری کې نو زوات القيام نه قیمت به ور کوي او زوات المثال نه مثل به ور کوي بای ونه شولانو ولو هلك في يد المشتري فلا يلزمه اداء الثمن بل يلزمه اداء قيمته للبائع يوم قبضه اذا قبضه ورجي كم قيمته هغه ور کوي واذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع يادم دا فلو هلك المبيع في يد المشتري يلزمه اداء الثمن المسمى للبائع کې چې بای سم مسمى کړی به تور کوي دا خيار الوس هو یو د خاصان دي تاسو به کې خبره مالي کنه بس کو ولی